له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. دا الله یو مثال بیانوي. یو سړی دی داغه باغ دی او په خپله بوډا شو، ماشومان یې واړه دي او په دې وخت کې باغ څه شو؟ هغه تباه او برباد شو. نو هېڅوک داسې نه غواړي چې په دې وخت کې د باغ ولې په خپله بوډا دی دوبارې آبادولی نه شي. ماشومان یې واړه دي، هغوی انتظام نه شي کولی. دغه مثال دی دغه چا چې د ریاکارۍ دپاره څه کوي؟ صدقه چې دی هغه کوي. دا به محتاجه شي او صدقه بې ځایې شوي، دوباره به د صدقې گنجایش نه چې دا صدقه وکړي. پوه شو مثال باندې؟ د دې یو بل مثال تاسو ته وایم چې لږ ښه پوه شئ. یو سړی دی ځان سره پیسې ساتلې وي، د ضرورت په وخت کې به دا پکارېږي. بله ورځ دا وږی شو، لاړ یو تنور والا ته پیسې ورکړلې چې د دې یو روټۍ را. تنور والا چې وکتل ورته ویلې چې دا د کوم وخت پیسې دي؟ دا ختمې شوي دي، کینسل شوي دي. دغه سړی بېهوشه راولوېدو. نوجوانان الکان رال، چاو لخپی موگلی، چاو لاس موگو، چې هوش کې راغی. نوجوانانو دا سړی ملامت کو چې بابا دومره کمزورې زړه دی، 1 روپۍ کینسل شوې ده او تا باندې بېهوشي راله. هغه ورته ویلې بچو خبره د 1 روپۍ نه ده، خبره دا ده چې دا روپۍ ما ساتلې وه د دې دپاره چې عند ضرورت به زما پکارېږي. نن زما ضرورت راغی، ضرورت نه مخکې دا ختمه شوې ده. دغه شانتې ما صدقې، خیراتونه، منځونه، نیک اعمال ساتلی دي د آخرت دپاره. داسې نه چې کله زما ضرورت شي او الله راته وایي چې زه بنده دا خو کینسل شوي دي. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. تا و صدقه کړې وه خو وروستو دې پسې بې احسان کړی و، وروستو دې هغه ته ضرر رسولی و، وروستو دې دا کړي و دا کړي، دا هر څه ختم شوي دي. نو اوس خو بیا هم تاسو ما سره تعاون وکړو، تاسو راله پیسې راکړلې، ډوډۍ مې واغېستله، قیامت کې به زه څه کوم؟ هېڅوک به هم نه چې ماله به نیکي راکړي. نو ما سره د آخرت فکر دی، داسې نه چې آخرت کې زما اعمال برباد شوي. دغه واقعه او د دې آیات مطلب دواړو یو دی چې تاسو صدقې مه بربادوئ. ستاسو به ضرورت وي او مخکې به هغه برباد، لکه باغ ته کمزوری شوي، ستا ضرورت دی، باغ تباه شو، په خپل هم جوړولی نه شي او ماشومان دی واړه دي هغه هم آبادولی نه شي. ایودو احدکم، ای غواړي یو کس، ای لا یودو استفهامي انکاري، څوک هم دا نه غواړي ان تکون له جنتون چې د ده دپاره باغ شي من نخیلن د کجورونه و عنابن او د انګورونه تجري چې بهیږي من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه له د ده دپاره فیها په دې کې من کل الثمرات هر قسمه میوې وي. واصابه الکبر، راشي په ده باندې بوډاوالی، وله ذریة او د ده ماشومان وي ضعفاء کمزوري. فاصابها، راشي په دې باغ باندې اعصار تیزه هوا. اعصار ریح، هوا تیزه راشي. فیها نارون چې باغې کې ګرمایش وي. فاحترقت، دا باغ وسوځئ. كذلك يبين الله دغه شرط بیانې الله لكم الآیات، تاسو ته خپل آیتونه، لعلکم د دې لپاره تتفکرون چې تاسو سوچ وکئ. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو انفقوا خرج کئ من طیبات پاکیزه
ما کسبتم دغنا چې تاسو ګټلې دي انفقوا خرج کئ من طیبات پاکیزه ما کسبتم دغه معنا چې تاسو ګټلې دي ومما دغنا اخرجنا لكم چې ما رستلې دي تاسو لپاره من الارض دزمکینا داغینم خرج وکئ دین د امام سے مذہب ثابت شو چې ما اخرجت الارض کم شی چې د ځمکې پیداوار وي پای کې به عشر یا نصف عشر وي ومما دغنا اخرجنا چې ما راویستو لکم ستاسو لپاره من الارض د ځمکې نه انفقوا خرج وکئ من طیبات ما کسبتم پاک چې تاسو ګټلې دي حدیث کې مرادي نبی رسول الله فرمای ان اطيب ما اكلتم پاک هغه دې چې ته په لاس وګټي او به اوخري وان اولادکم من کسبکم البته اولادم تاسو کسب دي که بچی دی وګټل هغه پاک مال دی د پاک خوراک زړه کې رڼا را پیدا شي هغه یو شاګردو د استاد به ډیر صفت کو کور کې چې ما استاد هغه ډیر کم ډوډۍ خوري او ټول شپه تهجد چې دی هغه کوي یو ځل دا استاد مین مکو نو ټول ډوډۍ وخوړه او دیم لوټه وته خو دی وا چې دا به تهجد کوي سار لوټم ډکوا او استاد منظم وکړو نو کور کې ته مور ویل چې بچیا تا خو وی چې ما استاد بزرګ دی کم ډوډۍ یو خو ډوډۍ ډیره خوړلې و دیم تهجد ته پاسې درې نو او درم سار مونږ بیا ودسو اگر هغه استاد ته ویلې استاد ته وی چې د مور خبره دی صحیح ده ما څوره دی ډوډۍ نه و خوړلې استاد دا ډوډۍ حلال و نو ډیره میو خوړه او به چې سم لاسې دلم دا یو آیات زما دماغ ته راغې نو په دې کې می سوچ کوو نو سحر اذان وشو نو سحر اذان وشو 10 میو نو مون می وکاو تهجد د دې وجنه پاتې شو چې ما ډو تهجد مقرن دا د حلال خوراک وې دیوبان خوا کې یو زمیدار وسیدو هغه زمیدار یو ځلا د دیوبان علماو د پاره دعوت کړیو او دعوت هغه دا سوچ کړو چې دا علما دی او پاک خلق دي په دې باندې زه خالص پاک خوراک کوم خالص پاک خوراک څه دی غیا نه غیا غیا یې جمع کول او هغه خرڅ کړه او باغې باندې دال راوړو دال پاک کړه او باغې کې شوروا جوړ کړه پښتو کې د څه وی پیتی او باغې کې روټۍ ما تکړه او د دیوبان علما چې څومره دوی له دعوت په دغه شپه باندې ټول علما او پیغمبر علی السلام په خوب کې لیدل دا د حلال خوراک اثر بل څوره دی پس به دغه زمیدار دعوت به هم دغه کیفیت به دغه زمیدار مرش ناوی ارمانو کو چې کاش یو بل دعوت کړي وي چې موږ د پیغمبر علی السلام دیدار شوي وي نو حلال خوراک داغه اثر زړه کې یو نورانیت راشي ولا تیمموا الخبيث قسم کوي د ګندا تنفقون منه متعلق د تنفقون چې داغه نه تاسو خرج کوي خبيث دو معنی دی ردی بیکار یا حرام ولا تیمموا الخبيث او لفظ د خبيث قران کې سور لزلا د ذکر راغلی دی ولا تیمموا سولزل شپالزل ذکر راغلی ولا تیمموا الخبيث او قسم کوي د حرام منو تنفقون چې دا غنه تاسو خرج کوي یا ردی مال ولستم بیاخری او نه قبلیت دا ردی مال کته لسوک در کتی نه قبلینو بل مور کوا ولستم نه تاسو بیاخری قبل انکه د ردی مال الا ان تغمزو فی مگر کستر کې پټي کوي پاغي یاره بس اوس کو نه اخلي نو بیا به خپشي داسې سیز
چتی پزلماتی باندې قبلای ناغبل لمور کوا ولستمونی تاسو بیا کی دی اغستون کی دی اللہ ان تغمدو فی مگر چستر کے پٹی کے بدی وعلمو فیشن اللہ یقینن اللہ غنیون بے پروا دے ددا سے صدقونا چاگ بیکاری حمید و دطولو تعریفون لائق دے الشیطانو یعدکم الفقرہ شیطانو یرئی تاسو دا غریبینا مادہ دا فقر قرآن کی دیار لزل داغی ذکر آغلی الشیطانو شیطانو یعدکم یرئی تاسو دا غریبینا ویعمرکم امر کی بالفحشاء بے حیا کارنو سرا اے بالبخل والمعاصی فحشان مراد بخل یا معاصی والله یعدکم اللہ وعدد تاثر مغفرتا دباشش منو دخل طرفنا وفضلا نو دمیربانی یعدکم وعد خیر و شر دوارو کی استعمالی گی والله واسعون اللہ فراخ دے پورکڑو پسواب کی علیم نو پویا دے یوت الحکمت من یشاء ورکولی شی پویا یا ورکی اللہ پویا من یشاء چاہتے خوخشی حکمت اللہ ورکی چاہتے خوخشی حکمت نہ مراد سدی حکمت نہ مراد القرآن یومانا ابن مسعود دویم معرفت الناسخ والمنسوخ ابن عباس دریم نبوت سلورم فهم دا قرآن پینزم العلم والفقه شپگم تقوی وم دا اللہ نیرہ اتم العلم والعمل اتم معنی دا حکمت کتابون لکلی القرآن معرفت الناسخ والمنسوخ النبوة فهم القرآن العلم والفقه التقوى خشية الله العلم والعمل يؤتي الحكمة وركي الله بيا من يشاء چاہتے خوغی ومن يؤت الحكمة چاہتا چورکا شوی بيا فقد اوتي يقينا ملو شدتا خيرا كثيرا دیر لوی خیر وما يذكر نسيت قبل الا اولي الالباب مگر خواندان دا عقل وما انفقتم من نفقت نغچ خرچ کوي تاسو یو سیز نفقه تاسو په دغه کې ویلي دي په مقامات کې چې د نفقه معنا کې خروج دي نفقه نفزا نفرا نفسا وما انفقتم اجر خرج کوي تاسو من نفقت یو سیز او نظرتم من نظر یا ما نخت کوي فإن الله يعلم الله باغی بانی پوئیگی دا نظر دو معنی دی یو دا نظر معنی دا منختا او یو دا نظر معنی دا وعده دلتا تینا مراد وعده دا تکتاسو نفقه کوئی یا یو وعده کوئی فإن الله يعلمه وجہ دادا چه حدیث کے راضی تاسو نظر مکوئی نظر دا د بخیل کار دے دویم دا دے چه دا اللہ سر یو شرط لگول لی اللہ کزما دا بیمار جوڑ سو دبا گڑ حلالو کو بیمار در آلا جوڑ کو خو گڑ بالال کم او کو جوڑ نسو بیا نا حلالو دا نا یو قسم شرط دے دا اللہ سر نبی علیہ السلام دا مکوئی دا سی وکئی گڑ حلال کو دا اللہ نا سوالو کا چل ازما دا بیمار جوڑ کا او دا نہیں تنزیحی دا نہیں انہیں دا آداب و خلاف تا تحریمی پا اغا صورت کے دا چستا یقینوی چه دا نظر وکما دا بیمار میں جوڑی گی او پا نظر ونکم بے میں نجوڑی گی نو دی صورت کے بے منع دا پویا نشدی بانی نظر مکوئی انہیں دا نظر خلاف اولا کار دے دا یو قسم اللہ سر شرط لگول دی نا گڑ حلال کو اللہ تا سوالو کچھ اللہ دا بیمار را لجوڑ دا مچ دا اللہ جوڑ دی کنو بے با گڑ حلالم دا اللہ سا یو قسم شرط او من پا کم صورت کی دا
چستا یقین وی کا نظر میں وہ کو بیمار میں جوڑی گیا او کو نظر میں ان کو بے نہ جوڑی گن بے نہیں تحریمی شوا او نظر تم یا منخت کوئی من نظر اند منختنا فإن اللہ یعلم اللہ بھی پوئیگی وما لظالمین نشت ظالمان فار من انصار و سوک مددگار ان تبد صدقات کخارور کے صدقات فنعم فنعم شیئن ہیا دام دیر خدے نشی پویا کخارا صدقہ ورکے ریاکاری دی ندا دام خدا دبل د پار ترغیب خو خفیہ صدقہ ډیر بهتره ده بعض خلق چکارا صدقہ ورکوي وي دا ریاکار دی نه د ریاکاری تعلق د سره دی د زړه سره دی کاغه کارا صدقہ دی د پار ورکی چر دا نورم د صدقې ورکول شروع کی به ریاکاری نشو به خو ترغیب دی بیا ودته نورم ثواب زیات ملاویږي اینو توبدو صدقات کا کار ور کوي تاسو صدقې فنعم شیء یا دا ډیر بهتر دی دام بهتر دی وین تخفوا کتا سی پټ صدقه ور کوي وتؤتوها الفقراء اور کوي غریبانو ته فو خیر لكم دا ډیر بهتر دی خیر څنګه ده اسم تفضیل دا پټه صدقه ډیره بهتره ده وتؤتوها ورکی فقیر ته ډیره معلومه شوه چې صدقه څه ته وایي صدقه د فقیر حاجت پوره کولو ته وایي داغه کپړو ته ضرورت دی کپړې ولواله داغه دوی ته ضرورت دی دوی ولواله داغه پکی ته ضرورت دی ګرمي ده پکی ولواله دې ته صدقه وایي عوام صدقه صرف څه ته وایي ډوډۍ ته وایي دیګ په خولو ته صدقه وایي نګوري وتؤتوها الفقراء ته ورکه چاته فقیر ته فقیری مالک وګرځي به تاسو ویلي دی حدیث کې راځي د عرش د سوري لاندې با وقسم خلق سبعه امام عادل شاب نشأ فی عبادت الله نوجوان عابد محبت وی د جماعت سره محبت لاجل الله او د زنان ځان وساتي او خفیه صدقه ورکولو والا او د الله د يرنا وجاړي دا به د عرش د سوري لاندې وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ دا بڑی بہتر استاد پارا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ لِرْبَكِ اسْتَاسُنَا مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ بعضی گناہونا گورا منی راوڑو بعضی گناہ بلریشی پس سرا صدقے سرا طول اپ توبے سر لری کیگی واللہ بما تعملون اللہ استاس و عمل بانی خبیرون خبردار دے لیس علیک ہدا شان نزول د دې آیت یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل تاسو صدقه مور کوي مگر خپل مسلمانانو ته ور کوي تاسو صدقه خپل مسلمانانو نه سوا بل چاته مور کوي الله د آیاتونو نازل کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هدایت ستا ذمہ داری نه ده هدایت زما کار دی مومنه کوا د صدقو نه کې دې شي د مسلمانانو دا صدقه دا سبب د سو ګرځي د هدایت چې د هغه وګرځي وای د مسلمانانو دا صدقه دا سبب د سو ګرځيږي د هدایت وګرځيږي لیس علیک نستبدا باندې هدا او هدایت د دوی ولکن الله یهدی لیکن الله هدایت کوي مې شاو چاته خوغي وما تنفقوا من خير اغه چې تاسو خرج کوئ من خیر د حلال مالنا فلانفسکم نفیده تاسو ځان ته لام د نفي د پاره ده ال نفي انفسکم وما تنفقون خبر دې معنی د انشاء ده وای خبر دې الا تنفقوا مخرج کوئ الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره د طلب د رضا د الله وما تنفقوا هغه چې خرج کوئ تاسو من خیر د حلال مالنا يوفى إليكم پورا وملاوشي تاسو د غي ثوابنا وانتم لا تظلمون تاسو رب زيتين شکې دي
للفقراء جار مجرور سے پر متعلق انفقو او دا اعلان الله پخپل کوي انفقو خرج وکي للفقراء د غریبانانو الذين غریبانانو احصروا في سبيل الله بنکړې شوی دي د دین د پاره اصحاب الصفه د نبی رسول الله د جمعه طالبانو دا کم از کم تعداد به 70 او کله به تعداد 300 ته ورسېدو د دې تنظیم نو نبی علیہ السلام صحابه ته ویلی وو چا کور کې څومره گنجائشي څوک 2 کسان ځان سره بوزي او څوک 15 کسا او څوک 6 کسا دا صاحب صفم مړوي نو ګوري للفقراء خذوا دا فقيران لپاره الذين غوسروا في سبيل الله بن شوی دي د الله بلار کې لا یستيون طاقت نشته د ضربن د سفر کولو په الارض پزمکا د وجد دیننا یحسبهم الجاهل گمان کوي جاهل او اغنیا چې دا مالدار دي من التعفف د وجد ځان ساتلو د سوال نه کوي نو خلوی دا څه دي مالدار دي وسم ډېر قلویار دا مولین ګور ډېر مالداري اسی ال نه وي الحمدلله علما صفا ګرځي او سوال نه کوي کجب کی سی او کو نه کو څه نه کوي سوال چې دی غن کوي ما حقانیه کې سبق پر موږ سه طالب او غډیر غریب او یختي پرخي دومره پیسې وسنوي چې تیل پیوالي او سر په غړ نو مازیګر بچی داسې بار تکله وتلو نو په وو باندې به سر غواړ به بل ځای کې وب کتل یار ویل ودی وخته می وڅو کنه چې لګي لامده کوم چې غوړ خو کاری کنه خدا يحسبهم الجاهل گمان کے جاہل اغنیاء اچدا مالدار دی من التعفف صد وجنا چھے سوال نکی تعریفهم تبے پیجنی بسیمام پنخ نشانو سرا لا یسلون الناس سوال نکی دخل کنا الحافا الحاف سو مانی دی یومانا بغیر دا حاجتا دویم مانا مبالغه فی سوال نکی یعنی دا نفی متوجی دا قید و مقید دوارو تا نہ سوال کئی او نہ مبالغه فی سوال کئی یعنی مطلق اڑو سر سوال کئی نہ لا یسلون الناس سوال نکی دا خلقنا الحافا بغیر دا جتا یا مبالغه فی سوال وما تنفقوا من خیر اغا چه خرج کوئی تاسو دا حلال مالنا فإن اللہ به علیم اللہ باغبانی پویا دے الذين كانوا ينفقون اموالهم خرج کوي خپل مالونه بالليل والنهار د شپې او د ورځې سر والانیا پټو خارا مخې ته ګوري کله چې هدایت نازل شو ابو بکر رضی الله عنه دی وخت مالدار او 40000 روپۍ راواغستې 10000 د شپې 10 د ورځې 10 پټ او 10 کارا چې دې ټول باندې عمل راشي الذين كانوا ينفقون چې خرج کوي اموالهم مالونه بالليل د شپې او نهار او د ورځې سر والانیه پټو خارا فلهم اجر تدیر بارا ثوابون دی عند ربهم د الله سره ولا خوف عليهم نبير بدی باندې ولا هم يحزنون او نبدي غم جنوي الذين ياكلون الربا زجر دي ربط یو هغه خلق دي چې مال خرج کوي او دویم د هغې مقابل کې څه دي هغه سود خوړونکي دي دا مال خرج کوي د الله د رضا دپاره او هغه مال باندې د هغه نه زیاتي څیز اخلي نو ربط یې بزت شو الذین کانوا یاکلون الربا چې اخلي مال د سود ذکر د عقل دے مراد نه اخذ دے یا خذونا ربا تاسو ویلې دا په لغت کې وای مطلقي زیادت او په شریعت کې هغه زیادت چې خالی وي د عوض نه هغه زیادت چې خالی وي د چانه د عوض نه او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي
چې سود اویا حصے کې نو ادنا حصے داسې دا لکه سړی چې د مور سره نکاح وکړي پوهېږئ سود اویا حصے کې ادنا حصے داسې دا لکه چې د مور سره نکاح وکړي او یو روایت کې دی درهم من الربا یو روپۍ د سود دومره ګناه ده لکه 36 بار چې زنا وکړي او یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د سود مال اگر چې زیات شي خو انجام یې څه دی انجام یې غربت دی دا به غریب کېږي الذين كانوا ياكلون الربا چې اخلي مال د سود لا يقومون نبا پاسيږي د قبرونو نه الا لا يقومون من القبور في حال من الاحوال الا مگر بدی حال کې يقوم الذي چې پاسيږي غسړې يتخبطه الشيطان حیران کړي وي دلر شیطان من المسجد لیوانتوبنا جزاء من جنس العمل دا سره دنیا کې پیسو پس لیونیو الله چې د قبر نه پاسي لیونی بي جزاء من جنس العمل د عمل د لیوانتوب الله زبم لیونی پاسوم کما یقوم الذی څنګه پاسي غسړی يتخبطه الشیطان چې حیران کړي وي دلر شیطان من المسجد لیوانتوبنا ذالک بینهم دا پدی وجه قالو دی بویلی انما البيع مثل الربا یقینا کاروبار پشان د سود دی توی تشبیه معکوسا سویل پکارو دسه ویل پکارو چې ان الربا مثل البيع دا سودم دا سیده لکه کاروبار دویل نا انما البيع مثل الربا بیع د سود پشان دي دا نو اصل په تشبیه کې صحیح مشبہ به کنا نو سودی څه وګرځو اصل وګرځو هغه مشبہ به وګرځولا لکه ګوره یو سړی زما د لور داسې ښایسته ده لکه سپوږمۍ نو سپوږمۍ څه ده اصل ده که نه یو سړی دا وي دا سپوږمۍ داسې ښایسته ده لکه زما لورو نو خپل لور یې څه وګرځوله اصل وګرځوله نو دوی تشبیه معکوسه وګرځوله چې انما البيع مثل الربا اصل ربا ده هغه جایز دی او د هغې د وجنه کاروبار هم سره جایز دی وحل الله البيع حلال ګرځولې د الله کاروبار وحرم الربا حرام کړی دی سود فمن جاءه چاته چراغ موعظه وعظ او نصیحت در رب د طرف نه فانتها من شد سودنا څه مطلب مخکې چې کوم سودی کاروبار کړی دی هغه ته معاف دی خو د نن نه پس سود حرام دی او بیا تاسو ویلي دي مکه چې فتح شوه نبی علیہ السلام زمانی د جاهلیت چې څومره کاروبار دی دا ټول ما ختم کو او ابتدای د خپل ځان نه کوم زما تر عباس سود کړی دی په پلان کې باندې هغه سود ما ختم کو نو سود چاته چې آیاتونه رااله او د هغې نه پس بیا مخکې چې کړي د هغه خیر دی فمن جاءه چاته راغی نصیحت د رب د طرف نه فانتهى من شو د سود نه فله د ده دپاره دی ما سلفا چې څه کړي دي وامره الى الله خبره د ده حواله د الله ته ومن عاد سوچ واپس شو فاولئک اصحاب النار معتزله وی مرتکب د کبیری جهنمی دی همیشه ګوري ومن عاد چا چې دوباره سود وکړو فاولئک اصحاب النار جواب ومن عاد الى تحلیل الربا ومن عاد الى تحلیل الربا سود ته حلال ویلی سود ته حلال ویل خو څه دی کفر دی ومن عاد سوچ واپس شو الى تحلیل الربا
فاولئک اصحاب النار دا جهنم دی هم فیها خالدون دی با پدی کې همیشه د پاره یمحق الله الربا ختمی الله مال د سود محق یو معنا ختمول دیم معنا سوزول یمحق الله سوزی الله مال د سود ويربي صدقات و زیتی الله مال د صدقی سره مال زیتیږي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمای من اخذ اموال الناس چانه مال واغستو اراده وی چې ورېکم الله بوله توفیق ورکی دغه مال به ادا کی ومن اخذ اموال الناس او چانه مال واغستو یرید اطلافها د واپس کولو اراده نشته ټول عمر به تیر شي او دا به دغه مال واپس نکی یمحق الله الربا ختمی الله مال د سود او یربي صدقات او زیتی الله مال د صدقې والله لا يحب محبت نکی کل کفار کافر اسیم او گناهګار ان الذين امنوا بشارت بشکا کسانو چې ایمان راړو او عملو صالحات او نیک عمل کوي واقاموا الصلاه او پابندی سره مونږ کوي او زکات ور کوي لهم اجرهم د دوی لپاره ثوابونه د دوی دي عند ربهم د الله سره ولا خوف علیهم نبیر په دوی باندې ولا هم يحزنون او نبدا غم جنوي یا ایها الذين امنوا ایمان والو اتقوا الله د الله نویری گئی وذروا پریدای ما بقي من الربا باقی کاروبار د سود تنویر رحمت الله علیه لیکلی دی الله یا ایها الذین آمنوا دا خطاب چاته دی مؤمنانو ته دی معلومه شو چې په سود سره دا کافر نه دی دیم اتقوا الله الله نه ویریږي معلومه شو سودخور د الله نه یریږي قیریدل نو به سود نه کوله به تعالی اتقوا الله نو ویلې اتقوا الله ویریږي د الله نه وزرو پرې دی ما بقي من الربا باقی کاروبار د سود ان کنتم مؤمنین کی تاسو ایمان راوړونکي فإن لم تفعلوا کتاسو تاسو نکړو سمجھ سودم پرې نه خودو فاذنوا خبردار شي بحرب عظیم من الله تنوین د تعظیم د پاره دی خبردار شي بحرب عظیم په یولي جنگ سره من الله او رسول د الله او د الله د رسول د طرف نو سودخور داسې دی لکه چې د الله سره جنگ کوي د الله سره هیڅ کوم جنگ نشي کولی دا خو سودخور او حدیث کې د الله ولی د الله من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب من عاد لي وليا سو زما د اولیاء سره دشمنی کوي الله د طرف نه غوي سره اعلان جنگ دی د الله اولیاء سره نیکانو خلق سره سو دشمنی کوي فاذنوا خبردار شي بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُمْ كَتَاسُ تُوبَ وِاسْتَلَا فَلَكُمْ سَاسُ دَپَارَ بَيْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ سر دمال اصل سرمایه توبه وباسي او چې څومره پیسې دي ورکړي دي عقبت واخلي ازيتي سود بو تفريدي وَإِن تُبْتُمْ كَتَاسُ تُوبَ وِاسْتَلَا فَلَكُمْ سَاسُ دَپَارَ دِي رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ اصل سرمایه لا تظلمون تاسو ظلم کوي ولا تظلمون تاسو هم ظلم نشي کېدی لا تظلمون تاسو ظلم کوي لا ولا تظلمون تاسو باندې به هم ظلم نکېږي ته بچا ظلم مکوا پتا باندې به څوک ظلم چې دی هغه نه کوي او کته سکے چا باندې ظلم کو پتا باندې بم ظالم مقرر شي هغه یو قصه ده یو سړی او قصاب ذبح به کولا
ذبح وکړه ماقام روان دی جامین په وینو ګنده دي پدې کې یو سړی چغه کړله دا چې خواله ورغه هغه چا په چاړه باندې وهلې وو او چاړې په خېټه کې و دروچت کو پدې کې نور خلق رالو نور خرګرال په د باندې دا وکړه په دې قصاب چې دا غوتا والے دي پر جامېدم په وینو څه دي ګنده دي خبره عدالت تلاړو دغه خلکو گوی مکړه چې او دا سړی د وهلې دي چاړه مو سره په لاس کې او جامیم ګنده وي هغه روشو د پانسۍ چګره پانسۍ له بوتو نو دا په جړا شو دا خلکو دوی ولې جاړي بیا جړا بده راځي چې دا قتل ما نه دی کړی او ما یو شل کاله مخکې قتل کړی او داغه سزا مال الله را کوي هغه کیسه دا وا چې ما به کشته چلوله کشته کې یو خضر او خطا او سره لور وا هغه لور ډیره خسته وا ما داغه د رښتې مطالبه وکړه خو پلار را نکړه زړیر سرګردانو ما جنۍ پسې سو کاله پس مې هغه جنۍ ولیدله کشته تر وختله او غې کې ماشوم دی ما خو پیژندل چې دا هغه خزه ده او کشته کې نور څه کوم نه وای ما وته ویل چې اوس خو ګیره شي او چې سوي ما هغه به مانی ماشوم می ته واغستو دی وبو کې می داسې وهو چوبوته ورځو مشابه غاړه کېده اخر هغه ماشوم په وبو کې مرشد ته وبوته وګرځاو دا جنۍ می په زور راونی ولا جامې می ته وشره ولي ویخته می ته ویستل و جنۍ ویری چې نه زمانه کا شوی دا زه چا امانت ما زه اس کله تا سره مړه بده په مړه می کې کار سمې او بل اخر جنۍ می مستغو بوته ورغورځوله چیرې دا جنۍ بچي بیا خو سبا په ما باندې مقدمه کوي بیا مې هغه کشته هم خرڅ کړه او کاروبار مې پرې خودو قصابي مې شروع کړله شل کاله د هغې وشولو خو ما ظلم کړی و ما باندې ظلم چې دی هغه وشو نو ګورئ لا تظلمون ظلم مه کوئ ولا تظلمون او په تاسو هم ظلم نشي کېدلی وان کان ذو عسره کان تعمد یخه وان کان ان وجده ان کچرت موجود شو ذو عسرت تنگ دسته لا سے تنگ دے فنظرتن مولت ورکی لا میسراتن مالداری پوری وَإِن كَانَ إِن وُجِدَ ذُو عُسْرَةٍ غَرِيبٌ فَنَظِرَةٌ مولت ورکی لا میسراتن مالداری پوری وَأَن تَصَدَّقُوا او صدقه کولو بورا حق و تپریدی خیر لکم غړي بهتر دي تاسو د بارا ان کنتم تعلمون کتا سو پويږي واتقوا يوما ویریږي دا غوردنا ترجعون فيه الى الله چې پای کې به تاسو ټول واپس شي الله تا واتقوا يوما بعض علماء وی دا آیت د نبی علیہ السلام چې د دنیا نه تو دا غینا یوی سورۃ مخکې نازل شوی دی 21 دن ابن عباس دا وی یو قول دا دی و ورځې مخکې نو آخر ما نزل ټول نه اخر چې نازل شوی دی دا آیت ته واتقوا بیرګ یوم دا ورځنا ترجعون فی واپس بشی تاسو په دې کې الله الله تا ثم توفى بيبا پورا ملاوشي كل نفس هر یو نفس ما کسبت و جزاء ما کسبت جزاء دا غمن چې د کړی دا وهم لا یظلمون دوی سروزیته نشی کېدی یا ایو الذین آمنوا دا به احکام او دا آیت ته چې بده کې الله ډېر احکام د کاروبار ذکر کړی دي یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اذا تداینتم کلا کاروبار کوي بدینن فقرضی
الى اجل مسمن تر وقت مقرره فاكتبوا نویلی کئی څو خبري معلومه شي قرض باندې یو شی اغستل جایز شو هغه دا موټرسایکل راکا میش پس په پیسې در الى اجل مسمن او وقت به معلومي څو یو میش پس پلان کی تاریخ البته اجل مسمى وقت معلوم بعض وقت کې صراحتن وی او بعض وقت کې حکمن وی لکه دکاندار نه سودالی الکه تنخواه والا مبیبلا پیسې درکما وسه قرض راکوا و تنخواه کلالی دویم دریم څلورم تاریخ باندې نو دا تعیین اگر که صراحتن نه دی شوی دام صحیح دی فاکتبو حکم راغی وی لیکي بعض علماء وی دا امر د استحباب د پاره دی او ابن عمر رضی الله عنه فرمایل چې نه دا امر د وجوب د پاره دی او تطبیق دا دی کمال سودا ډیر روانو به څه کوي وی لیکي هغه وخت کې او کنه لکشیو نو به کنی لیکي نو خیر دی وَلْيَكْتُبُوا خَمَخَا وَدِلِي كِ بَيْنَكُمْ سَاتْ وَمَنْسْ كِ كَاتِبٌ يَوْلِكُنْ كِ بِالْعَدْلِ فَإِنْصَافٍ کہ یقین نو دے درمګړې دی ولي کی خو درمګړې هغه صورت کی چې یو بل باندې یقین نه یو پویږي نه الګ ولي کا شابه څه دی ولي کل دا په نه پویږي کې دې چې 30 په دې څه لیکلي 40 لیکلي نو درمیانا درمګړې دی ولي کی وَلْيَكْتُبُوا دِلِكِ بَيْنَكُمْ سَاتْ وَمَنْسْ كِ كَاتِبٌ يَوْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ فَإِنْصَافٍ وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ انکار دین کی کاتب ان یکتب دلکلنا کما علمه الله کافی تعلیلی لما علمه الله ځکه چې الله دته تعلیم ورکړی دی انکار دی به نه کوي فلیکتب ودلکی دا کاتب وليملل ودی خود لیشی املا ودی خود لیشی علی الحق چا باندې حق دی ګور دامی ولیکل دا موټرسایکل دای نمبر دای ماډل دومره پکې نقدي ورکړې شی او دومره دوه میاشتې قرض دا می ولیکل نو وليملل املا دی وکړې شي ودی خودلې شي الذي علی الحق چې چا باندې حق ثابت شي وليتق الله ودیریږي د الله نه د لیکون کې ربه چې رب دې ولا يبخس كمال دین کې منو د دینا شین یوسیس ندی کمای او ندی زیتای داغه صورت کې کې دي چې دواړه نه پويږي دواړه نه پويږي د 40 په ځای باندې 41 ولیکي 40000 یا 36 ولیکي نلاوی دا منشی او کاتب دی دا الله نه ویریږي کمال دین کوي فإن كان الذي يلحق سفيها بلا مسألہ دا یو سړی دی لارې لال بارګین تا او غاړې واغستو او څه پیسې ورکړي خو نور پوره نه پوهېږي دماغ یې کار نه کوي نو لیکل چې وشي هغه دی ولي ته ووایي زوی ته دی وایي چې پلار دې راغلی و دا غاړې خوښ کړی دی دومره پیسې ورسره نغدي دي او دومره قرض دی وکما دسخط پکې ته هغه ته دی ویلې شي چاته ولی ته فإن كان الذي هو غسل عليه الحق چې باغ باندې حق سفيحا اغا کم عقله او ضعيفا یا ډیر بډاو او لا يستطيع يتاقد نو ايمله چملاو شدتا نه پویدو فاليوم للاملا دی وکړل شي وليه د وليتا بالعدل فعدل او انصاف دله کې مسله دا چې کم عقل سړی باندې حکومت پابندي لګولې شي کني شي لګولې فقہ کې تصویر دي امام صاحب وای نشي لګولې صاحبین وای لګولې شي البته یتیم باندې پابندي لګولې شي چاغه نه پويږي او چې کله به 25 سال ته ورسیږي
نو به په یتیم باندې هم پابندي نشي لګولې ځکه 25 سال کې وې سړی جد جوړیږي نکاح کما مدة د بلوغ شو ده 12 سال باندې ولک بالغ شو او واده ولو کوشپک میشتي پسې زوی وشو 12 سال بعدی دا زوی له واده و کوشپک میشتي پس دا غزوی وشو نو 25 سال کې سړی څه ترسي نکاح جوړي امام صاحب وایي 25 سال بعد به اس قسمه پابندی په یتیم باندې هم نشي لګولې ګورئ فإن كان الذي هو غسل عليه الحق وچا باندې حق ثابت شو سفيها کم عقل او ضعيفا یا بډاو او لا يستطيع یا طاقت نو ايمل هو چملا وکړي شدتا فليملل املا دی وکړي شي وليود د ولتا لار دې سودای وکړه زوی دی په خبر کې بالعدل په انصاف سره واستشهدوا گواهان مقرر کې شهیدین دوا من رجالکم د سړونا فلم یکونا رجلین کدو سړی نو فرجل یو سړی دی او امرأتان یو دو خزی دی ممن ترضونا هغه چې تاسو خوښ شي من شهداء د گواهانونا یو سړی او دو خزی دا د قرآن حکم دی ضیاء الحق چې کله بادشاہ شو ناغه یو عالم مقرر کو هغه با درس قرآن کو دې ته چې راغی چې یو سړی او دو خزی نو سهار له لاهور کې خزو جلوس ویستو چې دا مونږ نه منو خزه پس کې د سړی نه کم ده چې دوس خزی دا بد یو سړی برابر وي او به هغه درسم بنش خو سهار لبه علماء فتوا ورکړه چې کوم خود جلوس استلې دي دا کافرانی دی او په دې د چا نکاح شوی نو نکاح د خاوند سره ماته ده ولی دا د قرآن آیت دی دا د مولا خبره نه ده یو مفتی خبره نه ده یو امام خبره نه ده دا خدای الله ارشاد دی به د خذو گواهی په حدود او په قصاص کې معتبر نه ده البته هغه امور چې هغه د خذو سره خاص دي حیض او نفاس نو باغې کې داوی گواهی ایواز معتبر ده که سړی وسره نه هم نو ګورئ واستشهدوا گواهان مقرر کې شهیدین دو کسانو من رجالکم د سړونا من رجالکم دې کې یو شرط اشاره شولا چې گواه بسې مسلمانی یو رسول الله شي ممن ترزون چې تاسو به اعتماد وي نو گواه بسې ثقه بوي عادل بوي واستشهدوا گواهان مقرر کې شهیدین دو کسان من رجالکم د سړونا فلم یکونا کچرت نو دو سړی فرجل یو سړی دی او امراتان دو خدي ممن دغنا ترضونا چې تاسو به اعتماد وي من الشهداء د گواهانونا انت ذلا ال کیر شي احداهما دی وین خبره فتذكر احداهما الاخرى بل بيوت یاد کی دوی خدینا خبره یې رشوا بل بيوت ور یاد کی ولا يأبى الشهداء انکار دین کې گواهانو اذا ما دعو چکل دعوت ملو شي د گوی د پاره ته گواہی راشه گوی وکړ انکار مکوا ولا تسمو مستری کې گئی ان تکتبو چې ولي کې تاسو صغیرا ولا خبر او کبیرا یالو الى اجل خپل وخت مقرر پوری ولا تسمو مستری کې گئی ان تکتبو چې ولي کې تاسو صغیرا ولا خبر ولا سودا او کبیرا یا غټ الى اجل ذالکم ذالکلو اقسطو ډیر د انصاف خبره ده عند الله د الله پنيز واقومو ډیر مضبوطیا راولي لشهادت د گوی د پاره لیکل کوي لیکل یو کو د الله پنيزم دا ډیر خوخ عمل دی دویم
گواهانو ته به مسانئ ولی دواړه به موجودي لیکل به می او گواهان به می ذالکم دا لیکلو اقسطو ډیره د انصاف خبره ده عند الله د الله سره و اقوم ډیره مضبوطه ده لشهادت د گواهی دپاره و ادنا او دا ډیره نږدې ده الله ترتبو چې تاسو به شک رانشي په گواهانو لیکل چې وي نو بیا به ستا شک نه راځي په چا په گواه باندې او که لیکل نه وي نو کیدای شي گواهانو په دروغه گواهی کړې وي نو ادنا ډیره نږدې ده الله ترتبو چې تاسو به شک رانشي الا ان تکونا دا الا استثناء ده د چانه آغا فکتبو لیکي الا ان تکونا تجارتا دومره خبره ده چې لاس په لاس باندې یو سودا علی نو کنی لیکي نو خیر دی خو هغې کې مؤشهدو گواهان مقرر کړي مثال صدر کې میله ده او تا موټرسایکل واغستو نقدې پیسې دې ورکړلې او رالی نقدې پیسې دې ورکړي موټرسایکل دې او موټرسایکل د څه د غلاو اوس که ته ډېر وایې چې ما څه کړي دي پیسې ورکړي تاسو څه ثبوت دي نو لہذا که لاس په لاس سودای بیم څه پکار دی گواهان یاره شبودیزم صدر کې دا 2 کسان 3 کسان په دې باندې گواه دي چې دا موټرسایکل ما یو غنټه مخکې دې ځای کې واغستو پوه نه شو په دې باندې نو ګورئ الا ان تكون تجارتا مگر چې وي دا تجارت حاضرتا موجوده تديرونها لاس په لاس باندې یو بل ته ورکوئ دا استثناء ده د چانه هغه فکتبونا که لاس په لاس یو سودا علی نو که نی لیکې خیر دی خو گواه به پې مقرر کړي و صدر کې تا موټرسایکل واغستو نقدې پیسې دې ورکړې او موټرسایکل د غلاو لاره کې د باندې بل سړي لاس کې خود چا خو زما دی نو تا سره څه ثبوت دی چې ما دا اغستی دی نو که لاس په لاس باندې یو سودا وي بیم څه پکار دي گواهان پکار دي ګورئ الا ان تکونا مگر چې وي تجارت حاضرتا موجوده تدیرونها اړوئ را اړوئ یو بل لاس په لاس ورکوئ پیسې دې ورکړي ګاډی دې واغست فلیس علیکم جناح نشته په تاسو باندې ګناه الله تکتبوها چې نی لیکي خیر دې کوم لیکي نه هو اشهدو ولې کتل بیا به هم څه مقرر کړي گواهان به مقرر کړي سبا د باندې څوک دعوه ونه کړي چې دا خو زما دی د غلا دی نو ته به وایې چاو دا گواهان دي د هغو مخکې ما اغستی دی واشهدو گواهان مقرر کړئ اذا تبایعتم چې کله خرید او فروخت د یو بل سره کوئ لاس په لاس باندې بیا هم گواهان مقرر کړئ ولا یضار کاتب ولا شهید دو معنی یو معنا د معلومې صیغه ولا یضار ضرر دې نه رسئ کاتب وایه ضرر دې نه رسئ کاتب ولا شهید او ضرر دې نه رسئ گواه چې غلطه گواهی وکړي دیمه معنا ولا یضار ضرر به نشي رسولی کاتب ته ولا شهید نو نه گواه ته ضرر به نشي رسولی کاتب ته هلکه ما لیکل کړي دي اوس مې په عذابوي راشه تا لیکل کړي دي راشه تا لیکل کړي دي یا لکه دا گواهان بعضې وخت کې گواهان عدالت ته سړی بوځي ټوله ورځ گواهان تیره کړي او چې کله مقرر شي جج پاسي هغه گواهانو هسې ورځ تیره کړي نو ضرر به نشي رسولی چا ته گواهانو ته اوس هم د عدالتي نظام کې دا دي چې گواهانو لا بیا یې څه ورکوي
پیسې چې دی هغه ورکوي څوک یې چې راولي ته به دله څه ورکوې دیاړي چې څومره ده دا به وله ورکوي ولا یزار ضرر به نشي رسولی کاتبون کاتب ته ولا شهید او نه ګواه ته وإن تفعلوا که تاسو داسې وکړلو ګواه ته نقصان ورسو یا کاتب ته یا کاتب او شهید چاته نقصان ورسو فإنه فسوق بكم یقینا دا ګناه ده په تاسو واتقوا الله ګورې چېرته چې الله احکام بیان کړي نو د احکامو نه پس واتقوا الله الله نه ویریږئ په دې احکامو باندې د عمل کولو کوشش وکړئ واتقوا الله ویریږئ د الله نه ويعلمكم الله تعلیم درکې تاسو ته الله والله بكل شيء عليم الله پر یو څه باندې علم والده ويعلمكم الله تعلیم درکې الله تاسو ته والله بكل شيء عليم یقینا الله پر یو څه باندې علم والده ګورې دې ته آیت المدائن وایي هغه آیت چې د کاروبار آیت دی او دا ټولو آیتونو کې اوږد آیت دی علماء حضرات وی تقریبا 50 احکام په دې کې الله د کاروبار چې دی هغه ذکر کړی دي 25 احکام وجه دا ده چې شریعت زمونږ دا صرف مجموعه د یو څو عباداتو نه ده چېرې به صرف عبادات بکې نه اسلام ضابطه حیات د ټولې زندګۍ ژوند تیرولو یو دستور او راه راست ده نو په دې کې به تجارت هم وي او په دې کې به ډاکټران هم وي په دې کې به هر قسمه خلق وي عمر رضی الله عنه یو ځله بازار ته لاړو یو سړي دکان جوړاو نو ته بوته ته نو کو څه کوي دکان وای د دکان مسائل دې زده کړي هغه نه مانه زده کړي وای دکان باندې جوړي اول لارشا د دکان مسائل زده کا زمون مارکیټ مخربوا او چې مسائل دې زده کړل به به مال راشي به به ته اجازه درکم چې زو دکان ځان له جوړ کا اسلام دا ضابطه حیات ته د دې وجه ډیرو ملکونو ته اسلام د تاجرانو په ذریعہ باندې رسیدلې دي تاجران یو ملک تلار اول ته وی خاصه طریقې سره شروع کو تجارت شروع کو دوکې نه کولا دو نمبرې نه کولا همدردی و د خلکو سره نو خلک په خپل خود به خود چرته رالو اسلام ترالو اسلام دا د همدردۍ مسلک په هندستان کې یو ځل ډېر لوی فسادات شوي په ګجرات کې ډېره زړه خبره ده ډېر لوی فسادات شوي او ډېر مسلمانان یې وجلي وو ښځې یې وجلې وې راوي چې کوم مشر و هغه له یو سړی ورغی د هندوستان او ډېر په همدردۍ سره یې ورته ویلي چېرې د مسلمانانو نه څه غلطي شوې وه چې تاسو دومره ظلم په دې مسلمانانو وکړو نو هغه وویلې چې هغه د احمد آباد د هغه سرنواله تر دې سره پورې دا څومره جوماتونه دي په دې روډ باندې مدرسې دي مالداره مسلمانان دي او موږ هندوان ټول غریبانان دي دلته او څو کاله وشولو چې ستاسو دا مسلمانان صدقې خیراتونه درس کوي او موږ هندوانو ته یو مړی چې دی هغه نه ورکوي نو د هندوانو صبر هم آخري حد ته ورسېدو بس را پاسېدل چې راځي دا مسلمانان ټول مړه کړي او دې کې که سوچ وکړي مسلمانانو کې همدردي کمه شوې وه که که هغوی همدردي کولې د دوی سره نو هېڅکله به دا نوبت دې ته چې دی هغه نه رسېدو نو تجارت شو یا نور د دنیا څومره شعبې دي هغه پکار ده دی چې مسلمان پای کې په ښه طریقې سره مخکې لاړ شي او دا د اسلام د خورولو ذریعه وګرځېږي الله یې د عمل کول توفیق راکړي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह दा दर्स कबूल की। ए अल्लाह मूं द अमल कोल तौफीक राकړي। अल्लाह کوم وبا راغلي دی الله د هغې نه زموږ حفاظت وکړي، د ټولو وباګانو نه زموږ حفاظت وکړي. یا الله که راتلونکي دي، یا الله که آسماني دي که زمیني دي، یا الله د هغه ټولو زموږ حفاظت وکړي. زموږ د مساجدو د مراکزو د خانقاګانو او زموږ د مدارسو حفاظت وکړي. یا الله زموږ د ایمان حفاظت وکړي. ای الله زموږ د ملک حفاظت وکړي. مسلمانانو منځ کې اتفاق او اتحاد راولي. ای الله څومره مسلمانان د دنیا نه تېر دي، د هغه ټولو مغفرت نصیب کړي. وصلی الله تبارک